أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام أتم سپارہ آیات نمبر 133 وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك أو رفستا الغني بنياز دي بپروا دي ذو الرحمة وخاوند رحمت دي چې الله بنیاز دی بے پروا دی په هیڅ چا باندې پروا نشته دی او هیڅ چا ته د الله اجت نشته دی په انسانانو کې الله جل شانه د څوک نه دی پیدا کړی چې هغه بنیاز وي په مخلوقاتو کې الله د څوک نه دی پیدا کړی چې هغه بنیاز وي د هر یو کس بل کس ته حاجت وي د ښځې خاوند ته حاجت وي د خاوند ښځې ته حاجت وي د غریب سړي مالدار ته حاجت دی او د مالدار غریب ته حاجت دی دغه رنګي د هر یو سیز هر سړی الله بل ته محتاج کړی دی په دنیا کې داسې څوک نشته چې هغه هیڅ چا ته حاجت نه وي هر یو سیز هر سړی بل ته محتاج وي دا واحد د الله جل شانه ذات دی چې هغه د هیڅ چا محتاج نه دی په هیڅ چا باندې پروا نشته دی بې نیازه دی او داسې بې نیازه دی چې په هیڅ چا باندې پروا نشته دی حاجت یې چاته نشته دی بلکې وي دا ټول خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان د نیکان شي د الله په خدای کې ذره برابر زیاتې نه راځي او کو ټول خلک د ابو جهل یا د فرعون په شان بدان شي د الله په خدای کې ذره برابر کمی نه راځي اخو سي الله دی د دې وجنه یو عالم درس کو او خپل مدرسه کې ناس ډیر ولی الله ډیر لوی ولیو نو چې وی کتل یو يهودي په دروازه راننوت چې راننوتو دی بے هوشه پریوت چې کله په هوش کرای خلکو ته تاسو کو حضرت ولی بے هوشه پریوتی دا هو يهودي راننوتو وی بالکل ما ته پته و چې دا يهودي دی خو چې ما ګره د يهودي ته وکتل نو په د باندې د کفر جامه پرتا و او ما چې کله ځان ته وکتل په ما د مسلمانۍ او د اسلام جامه پرتا و بیا مې د الله دې صفت تسود چې الله الصمد دی بنیاز دی اوس کو الله دې سیو کې چې زمانه د مسلمانۍ او د اسلام دا جامه راو باسي او د يهودي ته بغاړه کی نه د اسلام نصیب کی او د کفر د جامه راو باسي ما ته راواچي یعنی دی مسلمان کی ما کافر کند الله نه سوک تپوس کولی شي نو په دې وجه باندې چې کوم نه زبې هوش شو چې الله په چا باندې پروا نشته چې سره رشتہ داری نشته نو بنیاز دی الله پاکو خو انسان ولې بنیاز الله نه پیدا کړی چې عام طور یو سړی چاته اجت نه دی بیا ظلم کوي ځکه چاته اجت دی وي په هر چیز باندې پوره وي نو د بیا تکبر هم راځي او دی بیا په خلکو باندې ظلم هم کوي د دې وجه نه مخلوقاتو کې الله سوک بې نیاز نه دی پیدا کړی
نو الله داسې ذات دی چې الله بې نیازه دی خو د بې نیازۍ سره سره په چا ظلم نه دی کړی رحم یې هم ډېر زیات دی ذو الرحمه بې نیازه دی خو ذو الرحمه خاوند د رحم دی بېګجه مهربان دی الله جل شانه په خپل مخلوقاتو باندې بلکې د یو انسان سره د الله جل شانه د او یو میندو نه زیات محبت دی همدا وجه ده چې الله جل شانه به وخت په وخت انبیا علیهم السلام را لیږل چې دا خلک د تیارو نه راوباسي رڼا طرف ته راوځي حالانکه انسان ته الله پاک ذهن ورکړی دی سوچ ورکړی دی دماغ ورکړی دی کو انسان اسیم سوچ وکړي ته به دا خبره په دې نتیجه باندې رسی چې الله شته دی او د کائناتو خالق مالک شته دی خو د دې هر څه باوجود الله د خپل رحم د وجنه انبیا علیهم السلام را لیږلي دي او هغه خپل پوره کوم دی ډیوټي کړی ده نو الله بینیازه دی الغنی بینیازه دی خو د بینیازه سره سره ذو الرحمه خاوند د رحمت دی د رحم دی بیګه مهربان دی ان یشاء کوچری وګړي الله یذهبکم نبو بزی تاسو یعنی ختم بکی تاسو به ختم کی ویستخلف او نایبان براولی من بعدکم استاسو نورستو ما هغه یشاء چې الله غواړي کما انشأکم لکه څنګه چې الله تاسو پیدا کړی من ذریه قوم آخرین اولاد د یو بل قوم من ذریه اولاد قوم آخرین د بل قوم یعنی الله کامل قدرت لري رحم عام دی د الله رحم دنیا کې عام دی او تام دی د الله رحمت یعنی الله په دنیا کې په هر چا مهربانه دی په دوست مهربانه دی او په دشمن مهربانه دی کافر له بچی خزا خوراک او اسکاک ورل ورګي او دغه رنګ مسلمان له ورګي د شنو دي کړي چې زما دشمن دی د باندې رزق بند کم نو الله ګوچري وغواړي الله قدرت لري په دی باندې کو الله وغواړي دا ټول خلق په یو ځای باندې ختمول شي نو الله وی ټول خلق په ختم کما نو د سینه چې دنیا روانه شي الله وی نور براولم نور خلق براولم تاسو به ختم کم نور براولم لکه څنګه مونږ نن نسل کاله مخکې د مونږ چې څومره ملګري ناست یو دلته کې نو په دې کې به یو کس نو الله د هغې نه ډېر خلک راوست د هغې نه خلک ډېر کړو لکه سل کاله مخکې به دوره آبادي نه وه دوره خلک بنو دوره انسانان بنو د هغې په 2 3 او په 10 چنده باندې الله نن زیات پیدا کړي دي نو الله وی تاسو د هغې خلکو اولاد یې داسې هم کولی شم او چې دا ټول خلک په یو ځای باندې ختم کړي بیا هم الله جل جلاله په دې باندې قادر دی چې نور خلق پیدا کی نو چې مونږ ختم شو نو په آینده سل کاله وروستو زمونږ په لسچند خلق په الله پیدا کړي هم زمونږ ستاسو اولاد به نو الله فرمایي ان یشاء کوچري وغواړي الله یذهبکم نو ختم بگی تاسو لرا ویستخلف او نایبان براولی من بعدکم وروستو ستاسو نه ما هغه یشاء چې وغواړي کما انشأکم لکه څنګه چې پیدا کړي تاسو الله من ذریه اولاد قوم آخرین د بل قوم اولاد الله پیدا کړی تاسو ان تاسو هم د چا اولاد یې چا بچی تاسو نه مخکې چې وو نه کم خلکو هغه مې ختم کړل تاسو مې راوستل او تاسو به ختم کم تاسو اولاد براول انما توعدون بشک هغه توعدون چې وعده کړي شي تاسو سره لآتن اخامخ راتلونکې ده کما د عذاب وعده کړي شي او کو د قیامت وعده الله جل شانه کړی دي نو الله چې وعده کوي د پوره کولو د پاره کې د ځان خلاصولو د پاره نه کوي انسان چې د بل چا سره وعده کوي د خپل ځان خلاصولو د پاره کوي او الله چې وعده کوي نو هغه د پوره کولو د پاره کوي نو الله کو د قیامت وعده کړی دا کو د عذابونو وعده کړی دا کو د ثوابونو وعده کړی دا هغه به خامخه مونږ ته مه ترازی انما توعدون بشک هغه توعدون چې وعده کړي شي تاسو سره لآتن نو خامخه هغه وعده راتلونکې ده وما انتم او نه تاسو بمعجزین عجز کوونکی الله تعالی لرا یعنی دغه وعده به تاسو بومه او دغه کو تاسو ښه عمل کړی دی هغې به ته چې کوم دی ښه بدله میلاویږي کو بد عمل مو کړی دی بد بدله به ته میلاویږي او تاسو په الله باندې زورور نه چې تاسو به د الله نه ځان خلاص کړئ ځان ته نشئ خلاصوي نه دې پټېدی شي او نسوک په الله باندې زورور شته چې د الله د عذاب نه وبچ قل اوه و د ایبک حبیبه یا قومي ای زما قوم اعملوا تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په خپله طریقه باندې انی عامل
بېشکه زه عمل کوونکی یم. نبی علیه السلام ته الله فرمایي چې دې ته ووایه تا ورته تبلیغ وکړو، اوس کو دې ستا خبره نه مني نو دا ورته ووایه چې تاسو خپل عمل کوئ په خپله طریقه باندې، په خپل د خپلې عقیدې مطابق او زه به د خپلې عقیدې مطابق عمل کوم. قل اوه ورته ای پاک حبیبه یا قوم ای زما قومه اعملو تاسو عمل کوئ علی مکانتکم په خپله طریقه باندې، انی عامل او بېشکه زه هم عمل کوونکی یم. فسوف تعلمون زر د چې تاسو وپوه شئ من په هغه چا باندې تکون له چې وي به د هغه دپاره عاقبت الدار ښه انجام په دار د آخرت کې، عاقبت الدار ښه انجام په کور د آخرت کې. یعنی چې کوم سړي تاسو هم عمل کوئ د خپلې عقیدې مطابق، زه به د خپلې عقیدې مطابق کوم، آخرت کې به پته ولګي چې تاسو په حق یې که زه په حقه باندې یم. تاسو ته بس تاسو د بدو عملونو د شرکو د دغې غلطې عقیدې سزا الله درکوي او ما ته به د ښکلې عقیدې او د الله د وحدانیت ثوابونه الله راکړي. نو فسوف تعلمون زر ده چې تاسو پوه شئ من په هغه چا باندې تکون له عاقبت الدار چې وي به د هغه دپاره ښه انجام په آخرت کې. انه لا يفلح الظالمون بېشکه هغه لا يفلح نه کامیابوي الظالمون ظالمانو لره. څومره ظالمان چې دي به کامیابیږي نه، دي به ناکامه کېږي، دي به د آخرت هغه سزاګانې خوري. وجعلوا او دوی ګرځولي وو چا د مشرکانو لله د الله دپاره مما د هغې نه ذرأ چې الله به پیدا کړل من الحرث د فصل نه والانعام او د چارپایانو نه نصیبا حصې. دغې د مشرکین مکه خال بیانې د هغې رسمونه و ډېر غلط رسمونه د مشرکینو. یو رسم خو د مشرکینو دا و چې کم فصل به وشو کم څاروي به چا کره ډېر شو نو د هغې نه به یې برخې مقرر کړئ. نو یوه برخه به یې د الله مقرر کړه، یو به یې د خپلو بوتانو مقرر کړه چې دا د بوتانو ده. نو د الله برخه به یې په غریبانانو باندې تقسیم کړه او د بوتانو هغه برخه به یې د بوتانو چې کوم منجورانو او د چا به چې دغې بوتانو خدمت کو هغې له به یې ورکړه. نو یو غلطي خو به یې دا کوله چې پیدا کړې به الله وو او برخه به یې د بوتانو د الله سره شریکوله. یعنې څومره برخه به چې الله له مقرر کړه هکه به یې بوتانو له مقرر کړه. دویمه غلطي به یې دا کوله چې کو په غلطۍ به د الله برخه زیاته شوه نو هغه به یې فوراً راواغسته د بوتانو برخه کې به یې واچوله. او که چېرې د الله برخه په غلطۍ کمه شوه د الله د برخې نه به یې بوتانو ته به غلطۍ زیاته واچوله. نو یې مړه الله سي بې نیازه ذات دی نو الله په دې برخه باندې څه کړي، هغه غني دی، هغه غني دي. د الله برخه به یې کمه کړه، د بوتانو هغه برخه به یې زیاته کړه. دویمه غلطي خو به یې دا کوله چې د غیر الله برخه به یې د الله نه زیاته کړه. او بیا به دومره غلطي به ورسره یو بله دا کوله چې لکه تاسو خو په دې باندې پوهېږئ چې دا بوتان محتاج دي، نو چې دوی محتاج دي نو محتاج څیز دا خدای جوړېدلی شي؟ نشي جوړېدلی. نو الله جل شانه هغه خبره ذکر کوي چې وجعلو دی ګرځولي وو لله د الله سره مما د هغې نه ذرأ چې الله به پیدا کړل من الحرث د فصل نه والانعام او د چرپیانو نه نصیبا حصې. الله به چې کوم فصل پیدا کړو نو پیدا به یوازې الله کو او د الله سره به په دغه برخه کې نور شریکان وګرځول. فقالو نو دوی به وی هذا دا برخه لله د الله ده بزعمهم د دوی په ګمان کې، د دوی په ګمان کې به دوی ووایي په خپل ګمان سره چې دا برخه د الله ده. وهذا او دا برخه لشرکائنا زموږ د شریکانو د بوتانو ده. فما کان لشرکائهم پس هغه برخه چې مقرر بوا فما کان پس هغه برخه چې مقرر وی لشرکائهم د دې د شریکانو د پاره. فما کان لشرکائهم پس هغه برخه چې مقرر بوا د دې د شریکانو د پاره نو فلا یصلو نو نه رسیدله الی الله الله ته چې کومه برخه به د دې د شریکانو د پاره مقرر وه د هغې نه به د الله په برخه کې نه اچوله. یا که فصل به چېرته کم وشو د بوتانو برخه به یې پوره کړه، د الله برخه به یې کمه کړه. دوی به چې کوم په خپل ګمان کې مقرر کړې وه نو فلا یصلو نه به رسېده الی الله الله ته. وما کان او هغه چې مقرر به وه دوی به مقرر کړې وه لله خاص د الله دپاره نو فهو نو هغه به رسېده فهو هغه یصلو به رسېدله الی شرکائهم د دې شریکانو ته. یعنې کو د الله د برخې نه به په غلطۍ باندې
د بوتانو برخه ته لاړه هغه به پرې خو د بس وي د الله د کمه پوره د الله غنی دی الله به برخه باندې سکی او که د بوتانو هغه نه به د الله غي دراله د الله برخه به زیاته شو دی به په خپل ګو باندې کوم برخه مقرر کړي و نو هغه به زر واغستلې بوتان محتاج دي او الله غنی دی الله محتاج نه دی نو د الله د برخه نه و هغه به بوتانو ته اچولا خو چې کوم د بوتانو برخه و هغه نه به الله ته د الله د برخه ته نه چولا وما كان او هغه چې مقرب ولله خاص الله د بارا د دې بګومان کې فهو يسلون هغه بر رسیدله الى شرکائهم د دې شریکانو ته بوتانو برخه ته رسیدله نو الله ساء ما يحكمون ساء الله بي ډیر بد دي ما هغه فیصله يحكمون چې دوی کوي دا کومه فیصله چې دوی کوي نو دا فیصله غلطه فیصله کوي چې ډومبه خدا چې د الله سره څوک شریک نشته دی دی پیدا کړی په خپل یوازې الله دی د دې د فصل الله پیدا کړی دی یوازې او چې کله برخه وباسي نو بوتانه وسره شریک کړو یو غلطي دویمه غلطي پیدا کوله چې د الله د برخه نه بغلطه سره د بوتانو برخه ته لړه هغه به فورا چې کوم دی ابه نو واپس کوله یبه د الله د کومه برخه خده او کو د بوتانو د برخه نه بغلطه باندې د الله غي برخه دراله هغه به فورا واپس کوله وی الله به برخه باندې سکی نو دا کس بغلطه به کول نو الله جل شانه هغه ذکر کوي وربک الغنی او ربستا الغنی بینیاز دی ذو الرحمه خود بینیاز سره سره خاوند رحمت دی این یشأ کچر اغواړي یذهبکم نو ختم بگی تاسو لرا بو بزی تاسو یرا ختم بگی تاسو لرا ویستخلف او نایبان براولی بن بعدکم رستو تاسو نما هغه یشاء جل اغواړي کما انشأکم لکه څنګه چې تاسو پیدا کړئ من ذریه قوم آخرین د یو بل قوم د اولادنا انما توعدون بشک هغه چې وعده کیدی شي تاسو سره لآتن راتلون کې د خامخا راتلون کې دی وما انتم او نه تاسو بمعجزین عاجز کوون کې الله لرا قل او ودای باغ حبیبا یا قوم ای زما قوم اعملوا تاسو عمل کوئ علی مکانتکم بخپل طریقه باندې یعنی د خپل عقیدې مطابق عمل کوئ انی عامل بشک زهم عمل کوونکی د خپل عقیدې مطابق فسوف تعلمون پس زر د تاسو په هشبن په هغه چا باندې تکونو چې بلهو د هغه د بار عاقبت الدار خ انجام د اخرت چې د چا د بار به خ انجام د اخرت وي تاسو په خپل پته به ولګي چې تاسو په حق یې کو د الله پیغمبر وی چې په حق ما انه بشک هغه لا يفلح الظالمون انه بشک هغه یعنی الله لا يفلح الظالمون نکامیابی ظالمانو لرا وجعلوا دی ګرځولی لله خاص د الله د بارا مما د هغه نه درا چې الله پیدا کړیو من الحرث د فصلنا والانعام او د چار بیانونه نصیبا دی حصے ګرځولی فقالوا دی بویل هذا دا برخه لله خاص الله دا بزعمهم د دوی په ګمان کې وهذا دا برخه لشرکائنا زمون د شریکانو بوتانو دا فما كان فزهغه چې مقرر بوا لشرکائهم د دې د شریکانو د بارا فلا يسولون نبر سید لهغه یعنی نبش ولا هغه الى الله الله طرف ته یعنی د الله برخه دا وما كان هغه چې مقرر بوا لله خاص د الله د بارا فهو نو هغه يسول بر سید الى شرکائهم د دې د شرکاو هغه برخه ته سا الله ويبدي ما هغه سو يحكمون چې دوی فیصله کوي وربک الغنی ذو الرحمه او ربستا بشک وربک او ربستا الغنی بنیاز دی ذو الرحمه خاوند رحمت دی ان یشأ گجر اغواړي هغه یذهبکم نو ختم مگی تاسو لرا ويستخلف او نایبان براولی من بعدکم رست تاسو را ما هغه یشاء جل اغواړي کما انشأکم لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی من ذریه قوم آخرین د یو بل قوم د اولادنا انما توعدون بشک وعده کیدی شي تاسو سره لآتن ان بشک ما د هغه سو توعدون چې وعده کیدی شي تاسو سره لآتن نو هغه سیس خامخا راتلون کې دی وما انتم او نه تاسو بمعجزین عاجز کوونکی الله لرا قل او ودا ای بک حبیب یا قوم ای زما قوم اعملوا تاسو عمل کوئ علا مکانتکم بخپل طریقه باندې نه د خپل عقیدې مطابق انی عامل بشک زهم عمل کوونکی ما د خپل عقیدې مطابق فسوف تعلمون پس زر د تاسو په هشبن په هغه چا باندې تكون له عاقبت الدار چې وي به هغه د بارا خ انجام په آخرت کې انه لا يفلح الظالمون بشک هغه یعنی الله نه کامیابی
الظالمون ظالمانو لرا وجعلوا دی ګرځولي لله د الله د بارا وجعلوا دی ګرځولي لله خاص د الله سره مما د هغه نه درا چې الله پیدا کړی و من الحرث د فصلنا والانعام او د چارپایانو نه نصیب د حصے دی حصے ګرځولي د الله سره شریکی فقالوا ندوی بویل هذا دا برخه لله خاص ته الله دا بزعمهم د دوی په ګمان کې وهذا او دا برخه لشرکائنا زبون د شریکانو بوتانو دا فما كان لشرکائهم پس هغه برخه چې مقرر به ول شرکائهم د دې د شریکانو بوتانو د بارا فلا يصلون دا هغه برخه نه بل رسیدا ال الله د الله برخه دا وما كان وهغه چې مقرر به لله خاص د الله د بارا فهو پس نو هغه برخه نه با یسولو رسیدل الی شرکائهم د دې شریکانو بوتانو برخه ته سا بدی ډیر بدی ما هغه سو يحكمون چې دوی فیصله کوي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين برحمتك